ګرانو کتونکو، هر سهار د یو نوي غم سره د هر انسان مخ کېږي. سهار چې راپاڅېدو او په سوشل میډیا باندې کوم خبر د نظره تېر شو، نو هغه د سکه څلور وروڼو قتل و. په ګوانډ کې دغه اوسېدونکي خلکه په چوپال روان شوي دي چې دغه ځای کې چوپال جوړ کړه یا مه جوړوه. بیا دغه خلک دومره تیش کې راغلي دي چې په کور ورپسې راختلي دي او په کور کې ناست دغه څلور وروڼه یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړي دي. درو پکې ودونه کړي، یو پکې بې واده و. کونډې روڼې شوې، بچي یتیمان شو. او دغه خلکه به اوس سوچ کوي. یقینا پښتون قام وروسته سوچ کوي، مخکې کار کوي. دې سره په لکي مروت کې د بمي چاودنې له کبله یو شمېر سکوټي فورسز عام ولس نن شهیدان شو. پرون خو هم په بنو انګو کې څه 15 پورې پولیس خلکاران شهیدان شوي تېره ورځ. نو دغه د بدامنۍ سره خو موږ مخ یو او دې سره سره زمونږ برداشت هم ختم شوی دی. سم دغه ګرانۍ چې انتقا ته رسېدلې ده، د کور ژوند تېرول نور سخت شوي دي. او څه داسې لونډې لپاړې چې په دروغو باندې ایمان روړی دی، په پړه به د سرین خلي او په دغه کې روانې شي او په یو بل باندې خم ډزو کي. داسې واقعیت هم رامخې ته شوي دي. خو پښتونخوا د بدامنۍ ښکار ده او زموږ د خیبر پښتونخوا وزیراعلی په اسلام آباد کې ناست دی. سره د کابینې خپل وزیران یې وایي چې موږ سپیکر صاحب چا ته خبرې وکړو او موږ له به جواب څوک راکوي. دا چې چا له وزارت یې ورکړي دي، نو یو وزیر هم په نظر نه راځي. او نن د وزیراعلی د صدارت لاندې اوس یو اجلاس بل شو چې کابینه کې به نور هم توسیع کوو. دې نورو موږ له داسې مل شړشم که چې ته اوس نور وزیران هم رالاخلي. نو دغه صوبه یې خپل جاګیر ګڼلې ده او کوم غلام سیاسي ورکران دي، هغوی ورته لاسونه پړقوي او د خپل نه حق تپوس کوي او نه د قام د حق تپوس کوي. همدغه خبره چې نه د ځان تپوس کولی شي نه د قام تپوس کولی شي. دې وخت کې دغه صوبه یتیم او یسیره او 14 کاله نه دغه چغې سورې وهو چې خلکو منډیټ درکړی دی، خلکو د باندې اعتماد کړی دی. تاسو وایئ چې د خلکو مونږ خوښ یو، دا دغه غلامي ذهنیت والا خوښې کوم چې شعوري خلک دي، شعور والا نه، هغه اوس راپاڅېدلي غږېدلي دي. نن د چارسدې په چوک کې ټول تاجران راوتلي د لاکډاون په ضد باندې احتجاجي مظاهره یې وکړلې. په دې 14 کاله کې ماته دغه تاجران وایي چې دوی څومره احتجاجونه وکړل او کوم احتجاج لی یقین دخانې له څوک راغلي دي چې دوی له دلاسه ورکړی ده او دوی له یقین ورکړی چې موږ به ستاسو دغه خبره ومنو. نو نه دلته احتجاج رنګ وروړي، نه د میډیا چغې سورې رنګ وروړي او خبرې کوي نو د لیپاپې لیبل د باندې لګي او د بغض او د کینې او د حسد دا لیبلې به د باندې لګي او د یو پارټۍ او د بلې پارټۍ او ذات ته به رادانګي. ځمکني حقایق دا دي چې بالکل یتیمه یسیره پښتونخوا کې ژوند کوو. هېڅ قسمه تپوس پوښتنې چې کوم دی نو څوک نشته دی. یو خوا د صوبایي حکومت ځپلي یو، بل خوا پښتانه په خپله یو بل ځپي، انښتې ډز ډوزی شروع کړی دی. بل خوا د بدامنۍ ښکار یو، دغه ترهګرو فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان لګیا دی په پښتونخوا کې بې درېغه دغه بمي چاودنې کوي. او چې کوم معرکه حق دغه جشن ونمانځلی شو پښتونخوا کې او ټول پاکستان کې، نو انډیا خوبونه آرام شوي دي. نو انډیا دلته یو له پیسې ورکړي، بل له پیسې ورکړي او دغه د بزدلۍ په پټه باندې وار کوي، په مخامخ راځي. نو دغه سلسله هم روانه ده. الله دې زموږ په حال پاک